أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على
هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله دا قرآن مجید دا دل و دماغ کے اللہ تعالیٰ محفوظ کو. دا دل او دماغ دا یو داسې شی دی چې په دې کې که صنم ورچې نو دې کې ورسره وځي. یو پټی دی ځمکه ده نو په هغې کې که زه څه کرم غواړم او پکې کېږي. زه پکې غنم کرم غنم کېږي، جوار کرم جوار کېږي، او باجره کرم باجره کېږي، غنی کرم سبزی کرم اب هغې کې کېږي. او دام کې دي چې زه په دې پټي کې بنګ وکرم او دغه رنګې نور څه د ډوډا او افیم او دا وکرم. دا ما سره دا اختیار دی چې دې کې زه که ښه شی کرم نو ښه شی به روځي، او که څه بد شی کرم نو بد شی به روځي. ډېرو علاقو کې خلک بنګ کوي، او که زه دې کې څه ښه شی نه کرم دا پکې یو درېیم صورت دی، نه پکې بنګ کرم نه پکې څه ښه غني جوار غنم کرم، نو بیا هم دې کې بس ګنده اخوا دېخوا بېکاره داسې بوټي به روځي چې هغه کله حیوان هم نه خوري او انسان خو خپل هغه نه پکارېږي. نو د دل و دماغ دا ځمکه چې دا شاړه نه پرېښودل پکار چې دا دغسې ویرانه پاتې شي. نو دا موږ سره د ماشومانو د نسل د دل و دماغ دا ځمکه چې دا چې زموږ نه خرابه نه شي. یو دا چې شاړه پاتې نه شي، په خبر خو پوهېږه نه، چې شاړه پاتې نه شي چې اسم پکې ونه کرې. دویم دا چې کرونده خو پکې کوو خو څه ښه شی وکړو په دې کې چې هغه د ملک او د قوم دپاره هغه مفید وي. نو جوار غنم غني بلا څیزونه دي هغه د ملک او د قوم دپاره مفید وي چې ځمکه کې پیدا شي، او بنګ او چرچ چې پکې وکړي هغه نقصانی وي. او چې دغسې پرېږدي نو هغه نه یې درکې نه و درکې، نه د دین نه دنیا هېڅ هم شاړ پاتې شي. دکه رنګې زمونږه دا نسل چې کوم دی مونږ چې د دې جایزه واخلو نو مونږ ته به درې قسمه خلک میلاویږي. یو هغه خلک دي چې د هغوی په دل و دماغ کې داسې ښه څیزونه ورچولي شوي دي چې جوار کرے جوار به روځي، چې غنم کرے غنم به روځي، باجره کرے باجره به روځي. نو تاسو د عالم په مجلس کې کینې به علمي خبرې کوي، حافظ به د خپل ډم د ډمانو کوي، څوک سندرې وي به د سندرو، چا چې در نه څه کرونده کړې ده अब هغسې تا ته درکوي. دا نه کېږي چې تا جوار کري او غنم میلاو شي. نو موږ چې د معاشره کې وګورو نو څه کسان داسې دي چې د هغوی د دل و دماغ د ځمکه کې د ابتدا نه بهترینه کرونده شوې ده د ایمان، د حفظ او د علم او د اخلاقو. نو چې داسې خلکو سره کښېنې نو دی به تا ته هماغه څیزونه درکوي، د قرآن حدیث علم به درکوي، د ښو خبرو څنګه چې د نبي علیه صلات وسلام هغه ډایرکټ تربیت چې شو د الله تعالی طرف نه، نو هغه سره چې په کم خلک ناست پاسته وه او هغې ومنل، هغوی ته صحابه کرام وایي. نو هغوی مونږ ته نبي علیه السلام یو جماعت راکړو چې هغې ته مونږ صحابه کرام وایو چې د هغې د وجې نه په ټوله دنیا کې دین دا خور شي. یو پاک جماعت یې مونږ ته راکړو. د دې خلکو په دل و دماغ کې نبي علیه السلام ایمان اچولو، اخلاق د دې کرونده کړې وه او د دین دا ټولو. نن دا داسې جماعت یې تیار کو چې خدای وایي زه دی نه راضي او دی زما نه راضي.
نن چې د هغه جماعت باره کې سو اله خلق ولا وای رو خلق ته خلوي دا مونږ ته د دې هغه بهترین فصل مونږ ته ملاو شوی دی بهترین میوه مونږ ته ملاو شوی ده چې د هغه میوې نه نن ټوله دنیا فایده اوچتوي د نبی علیہ السلام د میوې نه د صحابه کرامو او هغه تسلسل را روان دي علماو طلباو تبلیغیانو سلسله کې ماغه سلسله اوس روانه ده چې څه کسان په دې معاشره کې پیدا کیږي چې د هغې د دل او دماغ په دنیا کې داسې مفید څیزونه کرلی شوي دي چې ټوله دنیا ته نه فایده اوچتوي یو دا خلک دي یو هغه دي چې د هغې تربیت ډمانو کرو شي او بدماشانو کرو شي هغه دل او دماغ کې ورته هغه غلطې خبرې اچولي رالوي شي داسې یو طبقه شته نشیان وي بدماشان وي ډمان وي نور څه غلط دغه وي هلته وي د مار بچی مار وي د مار بچی مار وي نو هغه هم تربیت وشي هغه هم د معاشره کې ګرځي را ګرځي هغې سره چې کښېنې ای ورته دغه د نشې د ډمتوب د بدماشۍ د کرپشن ابا دغه څیزونه تا ته درکوي او څه کسان بدقسمتۍ نه داسې هم دي چې هغه نه د دین دي نه د سادین دي هغه دغسې لویږي چې ناظره څه ته وایي حفظ څه ته وایي او انجینري څه ته وایي ډاکټري څه ته وایي حفظ څه ته وایي علم څه ته وایي هغې نه دې خوا دي نه دې خوا دي بس دغسې د معاشره کې لویږي خالص ځناوره غوندې چې هغې څه کردار د سره ادا کوي نه ځکه دنیا کې چې څوک هم دی دی به څه کردار ادا کوي ښه یا خراب نو دا عجیبه غوندې کار دی د ګډې نه که بچې پیدا شو او هغه وروسته ګډه شوه نو خو بس د ګډې بچې ګډې هغې کې باندې که ته محنت هم کې نو هغې نه څه داسې خاص دغه نه جوړېږي لیکن ټول نه غټ نقصان دا دی چې د انسان نه به انسان پیدا شي او د نه ځناور جوړ شي مار ته جوړ شي لړم ته جوړ شي درنده ته جوړ شي معاشره کې دا ډېر نقصاني شی دی نو بعضې داسې وي چې هېڅ ته جوړ نه شي او بعضې دی چې څه ښه دغه ته نه جوړ شي په دې مدرسو کې او په دې تبلیغ کې دې حلقات د قرآن کې دې کې چې کم تربیت کېږي د ماشومانو او دی نه دې څه جوړول غواړي نو هغه د انسانیت یو بهترینه نمونه وي او چې قرآن وایي خلک ورته غوږ کېږدي او چې تقریر کوي خلک ورته غوږ ایښي او چې په لار روان یو خلک یې عزت کوي خبره یو ریټایر افسر روانو نو زه کور کې چې کچره ګند جمع شي یو بالټي کې مونږ ایښي نو هلته بار یو ډیران غوندې هلته وړم نو هغه مې اخیستی غورځو نو هغه زر رامنډو کې دا ما ته راکړه ما دا نشي کېدی هغه ډېر دغه وکړو ما ور نه کو تاسو ما ته وایي یو افسر چې هغه همیشه خپل چپړاسي ته او خپل نوکر ته وایي چې دا کار وکړه دا وکړه ګوتې نه ور وړي هغه ما ته را منډه کوي چې دا بالټۍ د ګد ما ته راکړي دا کچرې دا چې کچره کې دا زه وغورځوم دا الله تعالی دې خلکو ته بیا یو عزت ورکړي ځکه چې د چې کوم څیزونه زده کړه د عزت والا دي ته اوس ما مخکې ما مثال درکړو چې دا قرآن مجید دا کاغذ دی خو په دې سره د قرآن الفاظ راغه اوس دې ته کاغذ نه وي دې ته قرآن مجید وایي او دې ته بې اودسه لاس نه شي راګورې دې ته به اودس کوي او که دا چا داسې وغورځول نو خلک یخني یخني کړي حالانکې دا خو کاغذ و ولې دې سره نسبت پیدا شو چې د قرآن حروف پرې راغه د کرنګې په معاشره کې داسې کس الله تعالی معزز کی یو عزت ورته چې کوم دی ورکي یو ځلې مولانا عبدالحق رحمت الله علیه د دارالمکانی بانی موږ د جنا پارک یو جلسه وای ته راغلو نو هغه چې کوم موټر کې ناستو بیا هغه جلسهګانه وته نو هغه سره خلکو لاس میلاولو هغه دا هر چا سره لاس میلاولو ډېر خاکساره انسانو هغه ته خدای یو نورانیت ورکړو خو عجیبه چهره کې یو نورانیت نو هغه چې رش په ډیر شو ما اوس تماشا کوله مونږ ورسره وخت ناس باسو چې کم خلکو ته موقع نه و د لاس میلاولو هېڅ نشي ورتلی نه چې کوم موټر کې ناست هغې ته بیا داسې لاس لګولو او موټر ته بیا لاس بیا ښکلولو
چې که موټر کې ناستو نو هغه موټر به خلکو لاس لګولو او بیا به هغه لاس کولولو. دا ورته خدای په دې دنیا کې اوخول خلکو ته چې کوم هغه ملنګان فقیران غریبان دا په څه وجه؟ په دې وجه نه چې دې موټر کې ناست دی یا دې چېرته وزیر اعظم دی یا چېرته دې لینډلاډ او سرمایهدار دی یا چېرته دې لوی لیډر دی، نه، صرف په دې وجه باندې چې یاره دا د دین یو اهم ستن ده او دیندار او سړی دی او بزرګ دی او عالم دی، نو خلکو هغه موټر به بیا چې کوم دی څه دی ښکلولو. نن تاسو وګورئ د نبی علیہ السلام شان کې ګستاخی څوک هم نه برداشت کوي. ولې؟ نبیو یو لوی کمالی انسانو دنیا کې، د صحابو د بزرګانو یو خو به دی چې یو بزرګ به څوک پیژني نه، مثلا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ټول پیژني، یو سړی د چوک کې ودرېږي او دې هغه نوم والي بیا کنځلو کې دې خپله تماشه وکړي، انا کې عبدالقادر جیلاني د نسب کې دی نه چاته لیدلی او نه چاته یې قبر ته تللی دی، خو چې بس هیله چا ګستاخي وکړه دې پې ورمنډه کړي چې ورګه ستا په دا تا د بزرګ ګستاخي وکړه. الله تعالی ورته دنیا کې یو مقام یو عزت ورته ورکړي، نو چې په دل او دماغ کې سوي هغه به بهر روزي. نو چې مونږه دا ځمکې شاړې نه کو د دل او دماغ دا د بچپن نم دی کې کرونده کېږي او هر عمر کې کېږي. نبی علیہ السلام ته چې کوم جماعت خدای ورکړو او کوم زمانه کې مبعوث شو نو هغه دغسې لکه واړه مو لوی مو زنانه بوډاګان هر قسمه خلکو د دې ټولو دل او دماغ کې هغه بهترینه کرونده وکړه. نن هم که مونږه د مدرسو سره علماو سره صلاحو سره تبلیغ سره دا تعلق ساتو زمونږ د دل او دماغ دنیا به آباد شي او هغې کې به داسې مواد راشي چې هغه مونږه نه به خلک فایده اخلي او خوشحالېږي به. نن زمونږه څومره فیصده خلک دي تاسو د معاشره کې وګورئ چې ته زه مختصر یم خبره خلاصوم. 4 قسمه ماشومان خو ما ولیدل. یو هغه ماشومان دي چې هغه د مدرسو کې تاسو وینئ حفظ او علم او الحمدلله ښه محفوظ دي ښه بهترین تربیت کېږي. یو دغه نسل دی د ماشومانو. یو د ماشومانو یو بل نسل دی چې هغه ما ولیدل په یو ځای کې دوست فاونډیشن کې چې هغه انډر 18 و 18 کاله نه کم ټول نشیان ماشومانو د چرسو د شرابو د هیروین هغه یې هلته جمع کړي دي او د هغې علاج کوي. مور پلار یې کله کله تپوس ته راځي. نو دا هم زموږ د معاشرې یو حصه ده یو نسل دی چې هغه دې سره تاسو ګورئ خاص کر د پوډریان خو تاسو وینئ چې دا د چا بچي دي د چا. پرون زه کور ته تلم نو 4 بجې وې نو لاره کې یو پوډري و نو وایي ترکاري مې ده خو ترکاري ټایم نه دی یو ګلی کې روان یو ته بل ته ما ځان پسې را روان کو وایي روټۍ را سره شته نو بار مې ودرولو نو ترکاري فریج کې پرته وه او هغه بیا ګرمول په هغې باندې ټایم ولګېدو یو سیب مې کټ کو ټوکلي موکلیا مې بیل کو ترکاري مې ورته ورکړه میدا واخلئ. نو دا هم یو نسل دی چې لګیا دی نسل دی چې مونږ ورته خوشحالېږو چې هغه سکول کې دی او ما الحمدلله انګریزي زده کوي دا زده کوي. دا خو ټیک ده چې تا ولېږلو لیکن ما دا تپوس نه کړی چې د نور تربیت ورسره څنګه کېږي. مخلوط تعلیم دی کې به هغه څه زده کوي او بل نصاب کې هم داسې او نور سم تربیت خیر خیریتي د منځونو په لحاظ سره یا نور عقایدو په لحاظ سره. نو مونږ خوشحالېږو چې یاره زما بچې ښه تعلیم کوي. هغه زه ښه قیمتي سکول کې داخل کړم ښه ډېر فیس هم ورکوم لیکن هغه په زما په هغه پیسو زما په هغه فیس باندې ورته عقیده هم خرابوي او اخلاق هم ورته خرابوي او بې عمله مې او بد عمله مې زه خوشحاله مې زما زوی ډګري واخیسته. دا یو څو نسلونه دا مونږه روزانه وینو. دې کې بعضې ډېر کمتي سکولونه چې هغوی پکې د دې تعلیم سره ورته تربیت ورکوي. محض تعلیم دا ګوره هېڅ شی نه دی. محض تعلیم انګریز دا ډاکټر انجینر دا هېڅ شی نه دی څو پورې چې د سره انسانیت نه وي اخلاق نه وي ایمان نه وي اعمال نه وي. زما
رور کله کیسه کوي چې اجره جماعت یې نه پاس کړي کنه وای کډیر سيزونه پاس کې خو اجره جماعت یې نه پاس کړي هغه کې لوګون ته سړی توپ انسانیت چې کوم څه دي داز دکی نو دغل ته لوګون ته خیال کوي چې دا کم بچی تاسو سکونو ته کالج ته لګي دا ګوري چې دا اداره څنګه اداره ده چې دوی ورته س دینی تربیت ورکي کنه ورکي ځکه په دې کې ډېر ادارې داسې دي چې هغه به تور میشن دا د دې عقیده زموږ د کوړی قاضي صاحب ناغه یا سندال کې میشن سکولو نو التا مونا شریف شاه صاحب د خدای په کوبه رحمت الله علیه هغه کیسه کوله چې هغه د سکول یو معصوم نه تاسو کې چې हमारे پیغمبر کا نام کیا ہے نو معصوم ورته چې عیسی علیه السلام زمونږه عیسی علیه السلام پیغمبر دی خو زمونږ پیغمبر نو مونږه پیغمبر مانو خو زمونږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نو سکولونه مو ډیر داسې دي چې هغه دا تربیت هم ورکوي کوشش هم کوي الحمدلله زموږ د ملک د مسلمانانو ملک دی نو موږ ته پکار دی چې موږ د دې بچو خیال ساتو دی بچي حفظ کو اوس دته نور هم ډېرې مرحلې لا پاتې دي دا نه چې بس خبره ختمه شوه دوی ورته دعاګانې وښولې حفظ کو د موز ماحول کې پاک ماحول کې دغه شو د ده ذهن کې د موز اهمیت کېناستو نن زمونږ مشرانو ته موز ورزیم نه کوي نه دا ګوره ډېره غټه علمیه ده کم خلک چې زمونږ ملک چلی زما خو چې یاد دي کره نه ګورم نه ورته موز ورزي او نه موز کوي ها صرف خودنې لپاره په سکرین باندې راشي چې عمرې ته لړو سرکاري عمره حج خو نه کوي خو سرکاري عمره او بیا یوم نه جي څومره کسان ځان سره بوزي او نه د عمرې په چل باندې پوهېږي خو صرف دا شو کوي چې زه ګوره ډېر دیندار یم ګوره عمرې ته م راغلی زه مفتي صاحب یو ځلې کراچۍ ته تللي موږ به کال کې یو ځلې تلو ماسخوتن یو ځای ته لړو هلته یو پوسټر لګېدلی د الیکشن ورځې دی ماسخو کراچۍ و ټوله شپه ویښي نو پوسټر باندې د لیډر تصویر و او خلک ترې نه راتاو هغه لیډر چې دی هغه احرام کې و احرام یې تړلی او خلک ترې نه راتاو صرف دې شوکولو دپاره چې زه داسې لیډر یم چې زه حاجي یم او زه حج ته روان یم وګورم احرام کې یم او ما ته ووټ راکوي زه ښه سړی یم دې شوکولو دپاره ډېر ځان سره راجیو لیکي څوک څه لیکي نو مونږ هغه دین بیا کیش کوو هغه مونږ بیا غلط استعمالو نو دې دپاره تاسو ته یم چې د دې ادارو نه چې کوم خلک روزي دغه ملک چلی ډیپټي کمشنر دغه ته نه روزي او کمشنر دغه ته نه روزي گورنر وزیر اعظم دا دغه ته نه روزي نو چې دغه ته د کوم ماشوم تربیت شي وي عقیدې لحاظ سره اخلاق لحاظ سره اعمال لحاظ سره د منځونو په لحاظ سره او داسې سړی راغو هغه کېناستو د دین خیال ساتي د مسلمان د ملک او د قوم نو څومره مزه کوي اوس دغه ادارو نه په موږ باندې کسان روزي بیا په موږ باندې مسلط کېږي هغې وجه دغه ده چې هغې تربیت نه وي شوي دینی تربیت بالکل نه وي شوي نه ورته موږ سبق ښیي نه ورته ورځي نه ورته د موږ تلقین کوي نه هغه موږ کوي دا ډېره لویه علمیه ده دا هغه ملک دی چې د اسلام په نوم باندې جوړ شو او کلمې په نوم باندې جوړ شو نو ستاسو ټولو خدمت کې زما دا درخواست دی چې د بچو ضروري چې خامخا د حافظ او عالم شي نه کېږي نه ټول حافظان کېږي نه ټول عالمان کېږي خو څه خو به کوي که نه داسې کس نشته چې هغه وایي زه به اسم نه کوم زه باسې ناست یم زمینداري شوه دوکانداري شوه تجارت شوه دی به خامخا څه ناسې کوي نو چې څه ناسې کوي نو دوی ته تربیت پکار دی او تربیت چې کوم دی دا په جماعتونو کې نو طریقې دا ده چې دا خپل بچي که سکول کالج ته لېږئ خو داسې سکول کالج ته ولېږئ چې هلته دیني تربیت وي او که داسې فل نه وي نو مطلب دی چې بیا مازدیګر جماعت ته رالېږئ مازدیګر کې ډېرو خلکو مازدیګر کې علمونه کړي دي تربیتونه حاصل کړي دي او جماعت سره تعلق درسونو سره تعلق تبلیغي جماعت سره تعلق د بزرګانو سره تعلق دې سره به چې کوم دی زموږ انشاءالله آخرت به هم جوړېږي او دنیا به هم جوړېږي خبرې اوږدې دي دا یو څو خبر مې ستاسو خدمت کې ضرور کې الله تعالی موږ تاسو ته د سي عمل توفیق راکړي او دا ختم دې بچی ته الله تبارک وتعالى دا مبارک کی
او الله تعالی دا رستو ژوند دا مستقبل چې کوم دی هغه نور هم روښانه کړي او دین والا کې که بیا د مدرسې ته راځي که بل څه کاروبار کې که هر څه کوي خو چې د ده دا بنیاد الحمدلله دا جوړ شو چې بنیاد صحیح وي انشاءالله که د وزارت په کرسۍ کینی که د صدارت په کرسۍ کینی که ډاکټر جوړي که انجینر جوړیږي دی به انشاءالله صحیح وي او خلکو سره به رویه اخلاق او خلکو ته به د فیض او فایده رسي مونږ ولیدل چې کوم خلکو کې دین راشي هغوی چې په کم سیټ کینی هغه د هغې بیا هغه دغه صحیح چلی الله تعالی دې زمونږ ستاسو ټول بچي نیکانه دینداره صالحان کی او د ملک او د قوم لپاره بهترین افراد ترې نه جوړ کړي دو الحمدلله رب العالمین